أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د خدای پاک د فضلونو باران چې د خدای پاک د لوز مطابق د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د رښتونی غلام په جمعات هر ورځ کیږي. د دې ذکر د جلسې په رپورټ کې کیږي. حضور فرمایي چې دا ما ویلو چې هر څه بیانول ممکنه نه په مختصر وخت کې. څنګه خدای پاک فضل فرمایي، څنګه خدای پاک د خلکو زړونه پرانیزي د جمعات باره کې، څنګه ایمانونه مضبوطوي خدای پاک، څنګه دشمنان ناکامه کوي. بېشمېره واقعات دي چې خلک لیکي. حضور فرمایي چې دې کې به یو څو نن زه بیانوم ځکه چې دا واقعات د ډېرو احمدیانو په زړونو کې د ایمان د مضبوطۍ سبب جوړیږي. خدای پاک څنګه د تبلیغ د مختلفو وسیلو په ذریعہ د چې کوم سید روحان دی هغه جماعت ته راولي لګیا دی او څنګه نوي جماعتونه قایمېږي لګیا دي. دې باره کې کونګو کنساشا کې چېرته چې زمونږه FM ریډیو دی د هغه ځای مقامي چې کوم مبلغ دی حمید صاحب هغې لیکي چې په اواره ښار کې زمونږه ریډیو پروګرام اورېدلی و. د مقامي جماعت یو امام و عیسی صاحب، نو هغوی رابطه کړې وه. هغوی مشن هاوس ته راغلي وو، د جماعت پیغام باندې ځان پوه کړی و او بیعت یې وکړو. صرف دا نه چې بیعت یې وکړو بلکې خپل کلیبه اندېري ته چې لاړل نو هلته هم تبلیغ شروع کړو او د دې د تبلیغ په نتیجه کې 40 کسان په احمدیت کې داخل شو. چې کله زمونږ مرکزي مبلغ د سلسلې دا غزي دوره وکړه نو هلته نورو اتو کسانو بیا بیعت کړی او دغه شان هلته جماعت قایم شو. نو یو طرف ته خو دا نیک فطرته امام و چې دا پیغام چې واورېدو نو خدای پاک ورله بیا د پوهېدو توفیق هم ورکړو. بل طرف ته د پاکستان عالمان دي چې د مخالفت نه بغیر بل هېڅ نه دي خبر. بیا د کانګو کنساشا صوبې مایندومبې یو کلی دی، هلته معلم دی زموږ عمر منور صاحب، هغوی تبلیغ لپاره هلته لېږلی شوي وو. د وهابیانو یو جومات ته هغوی تللي وو، په خلکو کې پفلټونه تقسیم کړي وو. نو زرې شرپسنده هلکانو هغوی د جومات نه بهر راووتو او شور جوړ کو او په کاڼو یې ویشتل شروع کړي. نو اوس خلک وایي چې په افریقا کې خلک بې تعلیمه دي ځکه خبره واوري، خو مخالفت هلته هم شته. معلم صاحب ځان د کاڼو نه بچ کولو او باقي خلکو ته تبلیغ کولو، او چې کوم خلک وو نو هغه د هغوی د صبر او تحمل چې کومه رویه وه هغې نه ډېر متاثره شو.
او آی کې ځینې خلک چې کم وتی ولته نه په دغه وجه بیا دوباره جمعه ته راغله او خبرې اورېدل د هغوی شروع کې د جومات باره کې سوالونه شوي وو اعتراضات وړاندې کړي شوي وو د ډېرو سوالونو هغوی جوابونه ورکړه یو شرپسند هلک و چې ډېر مخکې کېدو په خبرو کولو کې نو هغه دا وی چې تاسو لندن ته ځئ هلته حج کوئ حالانکې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ټول حجونه په مکه کې کړي وو نو معلم صاحب ته دا سوال وکړو چې ته دا ووایه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم څومره حجونه کړي وو نو په دې هغه هلک ووایي چې رسول کریم خو چې کله نه چې پیدا شوي نو هغوی ټول عمر بیا حجونه کړي وو نو په دې ورته معلم ووایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خو صرف یو حج کړی وو نو په جماعت کې چې کوم امام ناست و هغوی او نور چې کوم د لوی عمر خلک و هغوی دغه هلک ته بدر دول شروع کړه چې تاسو خلک چې ټول فساد کوئ لګیایي بهرحال خلک چې فساد یې کولو هغوی شرمنده شول ترې واپس لاړو ځینې خلک و چې هغې د امام صاحب د جمعه چې کوم وخت هغې د ځان سره کور ته بوتلو د هغې نه علاوه د نور امامان و نور څو کسان هم وو دغه شان دوه څلوېښت خلکو کسان ولته د جماعت احمدیه دغه تبلیغ نه متاثره شو بیعت یې کړی و او دلته یو نوی جماعت قایم شوی و د ګینی بساو امام تماني وایي چې تر ننه موږ د جماعت باره کې دا اورېده چې دی رسول کریم او قرآن او حدیث نه مني خو نن موږ د جلسې پروګرام وکړو و چې نن دغه د جلسې په برکت موږ ستاسو خلیفه ولیدو د هغوی خبرې مو واورېدې هغوی خو د خدای او د رسول او د قرآن او د حدیث نه نصیحتونه فرمایلی دي نو نن خو ماته دا یقین شو چې د جماعت خلاف د دروغو پروپاګاندا روانه ده او د دروغو پروپاګاندا همیشه د خدای جماعتونو خلاف کیږي د هماغه جماعت امام صاحب وایي چې نن زه په جماعت احمدیت کې داخلیږم او زه به خپلو ټولو خلکو ته د جماعت تبلیغ کوم د خدای پاک په فضل دوی تبلیغ قایم لګیا دی او د دوی په تبلیغ نوي جماعتونه هم قایمېږي لګیا دی نو زموږ چې کوم د مخالفان دي په پاکستان کې هم دوی که صرف د مخالفت برای مخالفتونه کې بلکې زموږ تعلیم واوري اولولي پوه شي پې نو بیا چې کوم اعتراضونه دي هغه د وړاندې کړي نو همدا حضرت مسیح موعود علیه السلام بار فرمیلی چې تاسو همداسې هسې بېسه مخالفت کوئ مخکې زما خبره خو واورئ د لایبیریا امیر صاحب لیکلی دی چې څنګه خدای پاک د مخالفت نه باوجود زموږ مدد فرمایي 2 کاله مخکې د نمباکا د نمبا یو ټاون دی ګیناګلې د هغه یو څو کسان په مسجد کې داخل شوي مخکې د هغوی تعلق سید سره یا علامه مذهبه وو نو د بیت نه پس نه اوس د دغه خلکو تربیت او د منځونو تنظیم د یو کور په برانډه کې شوی وو نو لوکل مبلغ وو مرتضی صاحب هغوی ورځ د مونځ نه پس ټولو ته د دعا تحریک وکړو چې خدای پاک دې موږ د جمعه جوړولو لپاره ځمکه مناسبه راکړي دا علاقه د عیسایت او د بېدینه خلکو مرکز دی او مسلمانان دې ښه نه ګڼي نو ځکه د جومات لپاره د ځمکې ترلاسه کول ډېر ګران وو دا خبرې روانې وې چې یو تن مستر ډان چې لا مذهبه وو د خدای پاک په هسته هم یقین نه لرلو هلته ناست و هغوی ودرېدو دا وایي چې کله چې مشنري کله چې د دې مبلغ زموږ کلي ته راتلل شروع کړي دي نو ما د دې ډېر ښه اخلاق لیدلی دی ټولو خلکو سره دې ملاویږي یو لوښي کې روټۍ خوري ورسره حالانکه زه چې خدای نه منم او سخت شرابي یم ما سره هم دې راشي کښېني او حال احوال زما تپوس کوي نو دغه شان اخلاق ما مخکې چېرته نه و لیدلی زما یو پلاټ دی چې زما اراده دا وه چې ورباندې به کور جوړم خو نن دا پلاټ زه جومات لپاره ورکوم نو څو ورځو پس هغوی باقاعده بیت هم وکړو شراب هم بیخي پرېښودو او دا انقلاب پیدا شو بیا خلاص کې هغې ترقي مو وکړه
او داسې طریقې وکړه چې خلکو ولیده چې بیخي د اوس یو بدل انسان دی. دلته جومات د تعمیر کار هم بیا شروع شو. خلک چیف له ورغله اعتراض کړو چې دلته به جومات جوړېدو ته نه پرېږدو. خو دا مسټر دهن چې و هغه ډېر په جرئت دا وی چې ما جومات لپاره ځای ورکړی دی او جومات به دلته جوړېږي. نو دلته دا جومات مکمل هم شو او په هغه علاقه کې دا ړومبی جومات دی چې نامه بیت النور یا مسجد نور دی، چې نوم یې بیت النور یا مسجد نور دی. همدغه شان غیر مسلمه او بې دینه خلک چې خدای نه مني هغوی هم د خدای پاک په فضل صرف دا نه چې د خدای پاک په هسته یقین کوي لګیا دي، بلکې اسلام رښتونی مذهب هغوی ګڼي او مني لګیا دي. برونډي یو ځای دلته نیانزلک دلته د جومات ډېر زیات مخالفت دی، ځکه چې په دغه علاقه کې غیر حمایدیان مسلمانان هم شته. د سنیانو د جومات امام په هره طریقه دا کوشش وکړ چې د جومات احمدیه چې کوم جومات دی هغه د بند کړی شي او دې لپاره هغه سرګري عهدهدارانو سره ملاو شو، خو کار ونه شو. نو زموږ معلم حمزه انډو ویمانه صاحب د دغه جومات امام د سوال جواب لپاره روغته او په سوال او جواب کې چې کله په وفات مسیح باندې خبره شروع شو بس شروع شو، نو معلم صاحب چې د وفات مسیح د قرآن د لاینونو ثابت کو، نو دغه نام نهاده چې کوم عالمان دي هغوی نه څه جواب خو جوړ نه شو، خو معلم صاحب سره جنګ شروع کو او په جومات د کفر فتو لګول. نو په دې یو عیسایي ودرېدو د جومات د موقف تایید یې وکړو او مولا د دا واضح کړه چې جومات احمدي د جومات احمدي خلک مسلمانان دي او ستاسو اسلام باندې موږ نه پوهېږو، د دوی په اسلام موږ پوهېږو چې دوی څه وایي. نو بل طرف ته دغه جومات چې کوم ملایان دي هغوی په جومات کې یو بل سره په جنګ شو او په دغه وجه حکومت بیا دخل اندازي کړې وه او دغه جومات 3 میاشتو لپاره حکومت بند کړی و. دا کوم خلکو چې زموږ جومات بندول غوښتو نو دغوی خپل دا حل شو چې خپل جومات بند شو. نو دا طریقه باقاعده د یو سازش د لاندې دا نام نهاد عالمان خپلې لګیا دي هر ځای کې چې د احمدیانو جوماتونه بند کړي. پاکستان یا د پاکستان په شان کې جوماتونه نه بندېږي نو وایي چې مینارونه او مرابونه راوغورځوئ. اوس خو د پاکستان چې کوم قانون دی هلته هم چېرته دا نه دي لیکلي چې د احمدیانو ته د مینارې جوړولو اجازت نشته، خو د حکومت دغه د ملایانو مخې ته دا چې کوم نام نهاد عالمان دي دغې مخې ته سر ټیټولو باندې مجبور دی. بهرحال دی خپل پوره کوشش کوي لګیا دي چې په څه طریقه نقصان ورسوي، خو خدای پاک خو انشاءالله دا په یو ورځ دوی به یو ورځ په خپله مري. پاکستان کې خو په موږ پابندي ده چې قرآن نشو چاپ کولی، د ترجمې خو سوال نه پیدا کېږي. چاپ کول هم یو ناقابل معافي جرم دی، ناظره هم، بلکې په ځینو خلکو خو دې لپاره سختي شوې وه او داسې کیسونه هم پې شوي دي چې تاسو قرآن اورېدو ولې په ریکارډینګ هم ولې لګولی وو. نو دا تشه د نامې چې کوم مسلمانان دي دغې دا اسلام دی، ملایانو دین خراب کړی دی. د دې په مقابله کې خدای پاک موږ لپاره څنګه لارې پرانیزي لګیا دی. د دنیا په مختلفو ملکونو کې موږ قرآن څنګه چاپ کوو لګیا یو. زموږ چاپ قرآن هر ځای کې څنګه خوښېږي، په خاص ترجمه چې په کومه ژبه کې وي نو هغه د خلکو پام ځان طرف ته راکاږي. د دارالسلام تنزانیه یو معلم صاحب وی چې هغوی پمفلټ تقسیمولو لپاره یو علاقې ته تللي وو، د جومات کتابونه هم هغوی خرڅوي او په دې تبلیغي رابطو کې اضافه کیږي. یو ځل هغوی د خپل علاقې نه دوی چې د خپل علاقې نه د 30 کیلومتره لرې ځای نه ماته د یو غیر حمدي فون راغلو
چې هغې د قرآن سواحلي ترجمه په بیا اخیستل غواړي. مولم صاحب دې ته وایي چې قرآن خو دې سره چې کوم جوخت علاقه ده هلته میلاوېدی شي، خو هغه ته نه وایي چې زما د جمعه د ترجمې او د تفسیر طریقه ډېره خوښه ده. ټیک ده چې نورو خلکو هم کړي دي ترجمې، خو د جمعه چې کومه طریقه ده د ترجمې هغه زما خوښه ده، ځکه چې کله هغه قبلې او زه هم دا ترجمه اخیستل غواړم. مالک مبلغ دی بلال صاحب هغوی وایي چې د جماعت احمدیه له د قرآن د نمایش توفیق ملو شوی و. یو طالب علم سټال باندې راغلو او هغوی له فرانسیسي ترجمې سره د هغوی پیژندنه وکړې شوه د قرآن، چې او دا ورته ویل شي چې په موجوده ترجمه کې د چې کوم د جماعت د فرانسیسي ترجمه ده د قرآن بهترینه ده ټولو نه. په دې هغه وایي چې د هغې په کور کې د قرآن ترجمه موجوده ده چې د جماعت د ترجمې نه بهتره ده. هغه لږ دا وایي، خو بهرحال خپل کور ته هغه لاړو، هلته نه هغه قرآن راوړو او یو ګنټې نه زیات وخت هغه لګولی و دغه خبره کولو کې چې زموږ ترجمه بهتره ده د غیر احمدیانو یا نه. نو دواړو ترجمه هغه موازنه کوله، خو طبیعت انصاف پسند ده. بهرحال نو آخر هغه په دغه وینا مجبوره شو چې د جمعه ترجمه ډېره اعلی ده. حقیقت کې په د دې چې کوم دې کې یعنی په دغه ترجمه کې په قرآن باندې پوهېدل ډېر آسان دي. او بیا هغه زموږ یوه نسخه د قرآن واخیسته په بیا ځان سره یې وړه. د اسلام حقیقي تعلیم او په خدای پاک باندې ایمان هم څنګه د جماعت د تعلیم او د حضرت مسیح موعود اسلام د لټریچر په ذریعه په مسلمانانو کې قایمیږي او چې کوم نیک فطرت دي هغې څنګه اثر اخلي، د دې یوه واقع بیانوم. د جوهارډ بک فیر په موقع یو ملګری جلیموس صاحب راغلی چې کمپیوټر انجینیر دی. دی سټال باندې د حضرت مسیح موعود اسلام تصویر او جماعتي کتابونه کتل شروع کړ او څه وخت پس دوی په ډیوټا باندې موجود چې کوم مبلغ و نو هغه ته په نمجنو سترګو دا ووایي چې زه که نن د مسلمان په طور ستاسو مخې ته ولاړ یم نو صرف د جماعت احمدیه په وجه، دا د جماعت په ما باندې لوی احسان دی. نو هغه نه تپوس وکړی شو چې آیا تاسو احمدي او جماعت په تاسو څه احسان کړی دی؟ نو په دې هغه ووایي چې زه احمدي خو نه یم، خو زه مذهب نه لرې کېدم او بېدینه شوی وم، خو زما په کور کې د والد صاحب سره د جماعت احمدیه صاحب زاړه کتابونه پراته وو چې حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیاني لیکلي وو. دغه کتابونه چې ما ولسته نو په دغه کتابونو کې چې حضرت مرزا صاحب د خدای باره کې چې کوم دلیلونه وړاندې کړي دي نو په هغې زما سترګې وغړېدې او زه لاجواب شوم او د خدای پاک په هستی باندې زما ایمان قایم شو. نو دغه شان چې کوم د بېدینه خلک دي دوی هم خپل ایمان یو ځل بیا قایم کړي د جماعت احمدیه په لټریچر. نو دوی اوس وایي چې زه اوس د جماعت احمدیه بیا دوی وایي چې اوس د جماعت احمدیه ویب سایټ ګورم او جماعت احمدیه د اسلام په تایید کې چې کوم دلایل وړاندې کوي نو په هغې زما ایمان مضبوطېږي او زما په علم کې اضافه کېږي. د جماعت احمدیه په وجه زه نن مسلمان یم. مغربي دنیا کې چېرته چې ځینې ملکونو کې د قرآن توهین روان دی، یعنی په سویډن او په ډنمارک وغیره کې، نو هملته چې کله د اسلام خاصه تعلیم وړاندې کړی شي نو د دغه مخالفانو رویې بدلې شي. نو نن جماعت احمدیه دی چې د قرآن د مرتبه او د مقام د اوچتولو او د دې حقیقي تعلیم ښودلو لپاره کوشانه دی. یو جرمن ښځې وې نمایش لګېدلی و د جماعت د لټریچر او د قرآن. په دغه نمایش کې په مختلفو موضوعاتو نمایش وړاندې کړی شوی و. د اسلام باره کې د قرآن او د حدیث حوالې وړاندې کړی شوی وې د دغه موضوعاتو په حواله چې دغه خبره ښکاره کوله چې اسلام څه انتها پسند مذهب نه دی. نو هغه ښځې وې چې ستاسو جماعت خو اسلام ډېر اسانه کو زموږ مخې ته وړاندې کو، اوس هېڅ وجه نشته چې د اسلام مخالفت دې وکړی شي او د قرآن مخالفت دې وکړی شي. د قرآن د چاپ او د اسلامي تعلیماتو باره کې چې کوم لټریچر دی د دې په خلکو باندې څنګه اثر کېږي
دې باره کې به حضور فرمایي چې یو بله واقع بیان کړم. د ګولاګاټ بک فیر په موقع یو پروفیسره ده مسلمانه، پروفیسر شبانه یاسمین صاحبه، هغه وایي چې کله چې هغې زموږ سټال ولیدو، رپورټ چې څوک ورکوي هغې دا وایي چې کله هغې زموږ سټال ولیدو نو ډېره خوشحاله شو. سیده هغه راغله او د قرآن چې کومه اسامي ترجمه وه هغه یې اوچته کړه. اسام کې دا نمایش روان و او خپل ملګري پروفیسر ته یې ویل چې نن زما دا خوب پوره شو. ډېرې مودې راسې ما د قرآن اسامي ترجمه لټوله. زما یو استاد و چې بار بار ما نه د قرآن اسامي ترجمه غوښته، خو ما سره قرآن نه و نو ما ورله نه شو ورکولی، یعنې ترجمه را سره نه وه. او په دغه وجه زه ډېر سخت ما ته ندامت کېدو او په خپل مسلمان کېدو به ما ته افسوس کېدو. خو زما د استاد د وفات نه پس نن ما ته دا قرآن ملاو شو. که د دې قیمت په زرګاو روپو کې وی نو ما به دا ضرور اخیستی. دا محض د خدای پاک فضل دی چې په داسې لرو علاقو کې چېرته چې مسلمانانو سره قرآن او نور بنیادي چې کوم د اسلام کتابونه دي هغه موجود نه دي، هلته جماعت احمدیه بک سټال لګوي او د هغې دیني او روحاني ضرورت پوره کوي لګیا دی. بیا دیماجي بک فیر کې یوه ښځه وه بانتی د وراز، دا د لارډ شیوا مندر جوړی لګیا ده او تبلیغ کې دغې هنده وه ده. کله چې دې زموږ سټال ولیکتو نو ډېره حیرانه شوه چې په دغه علاقې کې چېرته چې د مسلمانانو آبادي ډېره کمه ده هلته یو اسلامي سټال لګېدلی دی. نو هغه زموږ سټال ته راغله، خبرې وکړې، ډېره خوشحاله شوه، واپس لاړه. په بله ورځ بیا راغله او سټال ما چې څومره کسان موجود وو هغې لپاره میوه او وغیره نور څیزونه روړي وو او قرآن یې چې ولیدو نو ډېره خوشحاله شو. قرآن یې په بیه واخیستو او د دغې خبرې اظهار یې وکړو چې نن زما د ژوند یو خوب تاسو پوره کړو. نو قرآن یې په بیه واخیستو، هغه یې سینې سره ولګولو، تصویر یې ورسره جوړ کړی و. چک ریپبلک د مشرقي اروپ یو ملک دی. مبلغ وایي چې یو لږ زموږ سټال باندې راغلو، هغه دا وایي چې زه په دغه نتیجه رسېدلی یم چې د خدای وجود شته، خو په دې نه پوهېدم چې کم یو مذهب داسې دی چې ما به تر خدای ورسوي. ما ډېرې مودې پورې د ډېرو مذهبونو مکمل اجازه اخیسته ده، اوس زه په دغه نتیجه رسېدلی یم چې جماعت احمدیه د ټولو مسلو حل ورکوي چې به زما زړه زما دماغ ته تسلي ملاویږي، ما ته دلته روحانیت محسوسیږي. حضور فرمایي چې اوس دا ملایان دې ووایي چې د قرآن تعلیم د خلکو زړونو د خلکو دماغونو ته څوک رسوي لګیا دی. خدای پاک څنګه د تبلیغ لارې د پرانستو سامان پیدا کوي، د دې هم ایمان افروزه واقعیت دي. په پاکستان کې خو په موږ مکمله پابندي ده، خو بعض نورو ځایونو کې د ځینو خنډونو نه باوجود خدای پاک اسانه پیدا کړي. د ګینی بساو مبلغ لیکي چې 13 کال دسمبر کې د کیپورډ آیلینډ دوره کړې وه. نو په دغه دوره کې دغه خبرې سخت ضرورت محسوسه کړی شو چې زموږ د جماعت یو ریډیو پروګرام پکار دی چې هغې په مدد به زموږ د جماعت پیغام ډېرې په تیزۍ رسولی کېدی شي. خو د ډېرو کوششونو باوجود هم جماعت دلته نه رجسټر کېدو لګیا او د دې په وجه ریډیو پروګرام نه ملاوېدو. وایي چې د دوره مکملېدو نه پس د ګینی بساو نه ډېر لیفلټس چاپ شوي وو او په کثرت هلته تقسیم کړی شوي وو. نو یو ملګری چې لیفلټ یې چې ولوستو نو هغې نه پس هغه یې کیپورډ ته لیږلي وو او هلته هغه په کثرت تقسیم کړی شو. نو یو ملګري د لیفلټ لوستو نه پس جماعتي میشن ته فون وکړو، وایي چې د جماعت باره کې معلومات ترلاسه کول غواړم. نو دغه شنایي سره ملاقات وشو، جماعت باره کې هغوی ته وویل شو، نو هغوی چې تاسو خپل تعلیمات په ریډیو ولې نه ورکوئ؟ نو هغوی ته وویل شو چې موږ کوشش کوو خو ریډیو پروګرام ته نه ملاویږي. نو په هغې هغه ته نه وایي چې زما خپل ریډیو سټیشن دی، د ریډیو ډایرکټر یم، د رجسټریشن ته زما په ریډیو باندې پروګرام کولی شي او د جماعت پیغام رسولی شي. دغه شان خدای پاک یوه نوې لاره پرانسته. بیا
د مالی مبلغ لیکي چې په د مالی جلسه سرانه کې کولیکورو ریجن یو کلی وو الته نه یو ملګری احمد تورې صاحب راغلی او هغوی بیان کړ چې هغه دا وخت په مالی کې مسلک دی چې مونځ او د اسلام چې کوم ارکان دي هغه له دونه اهمیت نه ورکوي یعنی دا مسلک دی چې مونځ له نور چې کوم د اسلام ارکان دي هغه له اهمیت نه ورکوي خو بیا مسلمانان دي خو احمدیان بیا هم غیر مسلم دي نو دی وی چې زوم دغه فرقې یم خو زړه مې مطمئن نه دی نیک فطرته وی چې بېشک وایو خو موږ هم دا چې د ارکان اسلام څه ضرورت نشته د ایمان او د مونځ ضرورت نشته خو زړه مې مطمئن نه دی په دی یو ورځ وی ما په ریډیو لګولو هلته د جماعت احمدیه ریډیو هغې باندې د مونځ طریقه ښودلې کېده دی په ډېر په شوق په توجه واورېده او بار بار چې بیا هغوی د جماعت ریډیو واورېده نو زړه کې دا یقین شو چې دا خلک رښتوني مسلمانان دي خو د کلي خلکو ورته وی چې ټولو عالمانو دا خلک د اسلام نه خارج کړي دي نو وی چې ما خو دلته خلک په مونځ ولیده په تهجد مې ولیده نو زړه مې مطمئنه شو زه دین باره کې زیات علم نه لرم خو څومره چې د اسلام باره کې خبرې یم نن مې هغه په خپلو سترګو ولیدو زه په احمدیت کې شاملیږم آخري شرعي کتاب قرآن چې د دې لوستل د دې اورېدل د دې ملکیت لکه څنګه چې ما وی په پاکستان کې په احمدیانو باندې پابندي ده پې دا یو ډېر لوی جرم دی خو هغه کتاب چې د دې په ذریعه جماعت احمدیه په دنیا کې د اسلام پیغام خوري لګیا دی او د دنیا اصلاح کوي لګیا دی د مایکرونیشیا مبلغ شرجیل صاحب وایي چې سموده مخکې یو تن سایمن ګیډن صاحب رابطه کړې وه او د قرآن نسخه ترلاسه کړې وه او په دې سموده چې تېره شوه نو یو ورځ ناڅاپه د هغې میسج راغلو چې زه ملاقات کول غواړم او چې کله جومات ته راغلو نو هغوی وی چې ما پوره ژوند بایبل مې ډېر په تفصیل لوستی دی خو د کوشش نه باوجود د هغې زړه مې د هغې تعلیم یې زړه ته نه ورکوزېدو پوهېدم پرې نه ایسم خو چې کله نه مې قرآن لوستل شروع کړی دی نو داسې راته ښکاري چې د دې هر لفظ په زړه کې مې سیده داخلېږي لګیا دی او هغوی په دغه خبره حیران شو دا څنګه کیدی شي چې زه ټول ژوند زه غلط وم او د قرآن د تعلیم نه محرومه وم نو وی چې خپلې مور له لاړم او هغې ته مې دا وویل چې جومات ته روان یم او اسلام کې داخلېږم د هغې نور خپلوان هملته موجود وو نو هغوی وویل چې ډېر غلط کار کوي لګي او ډېر بد رد یې ورته ووایي نو په دې ورته دی وی چې تاسو څه کول غواړئ وکړئ خو زه د زړه نه اوس مسلمان یم او دی وی چې سایمن صاحب د خاکسار چې دا خبرې ذکر وکړو نو په سترګو کې اوښکې راغلی اوس په تبلیغ صرف دا نه چې جومات کې داخل شوي دي بلکې ډېره په نه هغوی د اسلام تبلیغ هم کوي لګیا دي د جماعت احمدیه په ذریعه څنګه د دنیا په مختلفو ملکونو کې سعید روحونه په اسلام کې داخليږي د سپین امیر صاحب لیکي چې یو د سپین ملګری فرانسیسکو پیسوس صاحب د ډېره موده تحقیق نه پسته په جنوري کال 2023 کې مسلمان شو اسلام هغوی رښتونی دین ګڼلو خو د مسلمانانو چې کوم منتشر حالت د په دې باندې هغوی ته فکر و او دی به ګڼل چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه پسته مسلمانان نه دي متحد شوي او څه تاریخ هغوی لوستو د اسلام اوس هم د خلافت د نظام د لاندې دوی بیا متحد کیدی شي او د خلافت نظام دی چرته لټوي نو په مارچ کال 2023 کې د دې رابطو شو یو احمدي زموږ طارق صاحب سره هغوی له مشوره ورکړه چې په احمدیت باندې تحقیق وکړي نو هغوی 3 میاشتو پورې د احمدیت باره کې تحقیق وکړو او د انشراح صدر نه پس هغوی بیا وکړو باقاعده جمعې له اوس هغوی تشریف راوړي تاجکستان سره تعلق لرونکي یو ملګری دي خروسوف ترغن صاحب قرغیزستان کې دي مقیم دي نن سبا دی وی چې زه دلته کار کوم کاشغر کې وی چېرته چې زه کار کوم هلته احمدیان هم وو د ځینو نامې هغوی اخیستې دي نو تر 3 کالو پورې ما د جومات باره کې هغې سره خبرې کولې او د دغه خبرو په آخر کې ما د دا یقین شو چې جماعت احمدیه حقیقي اسلام دی او امام مهدي علیه السلام مسیح موعود دی او حضرت عیسی علیه السلام وفات شوي دي
نو یې خاص سر بیا بیعت وکړو په جماعت احمدیه کې شامل شو. بیا د دعا لپاره ویلي دي چې دعا کوي چې خدای پاک د مالا د خدمت توفیق راکړي او متقي مې کړي او د بیعت چې کوم لس شرطونه دي په هغې باندې عمل توفیق دراله راکړي. بیا د روس نه مبلغ لیکي عطا الواحد صاحب چې یو هلک و چې خدای پاک د اسلام احمدیه طرف ته د هغې پام جوړ کړو. یو نیم کال مخکې هغه سره رابطه شوی وه. د یو وړوکي شان علاقه د هغه ځای اوسېدونکی و. د هغه پلار خو د مذهب نه لرې شوي وو، خو د مارسل چې کومه اهلیه وه هغه ارتودوکس عیسائی وه. نو مارسل دا الګې دي، د دې مشر ورور عیسائی دی، خو د دې توجه د دې د پلار د قومیت په وجه د اسلام طرف ته جوړه شوې توجه د دوی د پلار د قومیت په وجه د اسلام طرف ته وبه او د دې پلار مسلمانو مخکې خو د اسلام قبول کړی خو د سنیانو اسلام قبول کړی و. خو د اسلام قبلولو نه پس هم دی و چې د تعلیماتو باره کې ډېر سوالونه به ځان ته راتله او د هغې مقامي مولا چې کوم و هغې چې کوم جوابونه هغه تسلي بخش جوابونه نه وو. نو په دې د دې ناقلاري زیاتېده. نو همدغه دوران خدای پاک د انټرنیټ په ذریعه د دې رابطه د روس کې د جماعت احمدیه سره وکړه او دلته دې ته د خپلو سوالونو تسلي بخشه جوابونه ملاوېده. دی وی چې ما په ډېرو ځایونو کې د اسلام باندې د پوهېدو کوشش کړی دی خو حقیقي اسلام ما محمدیت کې بیا موندی دی. نو بیا هغوی بیعت وکړو. د فلپاین مبلغ انچارج وایي چې دلته یو جزیره کې 139 بیعتونه شوي دي او بیعت کوونکو کې یو د سکول پرنسپل دي او 2 امامان هم شامل دي. 4 امامان دي د جومات، هغوی هم بیعت کړي د احمدیان شوي دي. د یو جومات امام حاجي عیسی دا وینا ده چې د کوم جومات هغه امام دي هغه موږ د جومات احمدیه جومات دی. د یو ملګري د دغه جومات سره چې کومه ځمکه ده جوخته هغه جومات ته هبه کړی دی چې پکې سخت کال د مشن هاوس جوړولو اراده ده چې مستقل معلم تقرر دلته وکړی شي. نو دوی د مال قربانۍ کوونکي دي. دا امام صرف دا نه چې پیسې اخلي، د دې دکان د کاروبار د مالی قرباني کوي. او یو ورځ دی دا وی چې ما چې کومه د مال قرباني کړې وه د 1500 پیسو، نو خدای پاک زما د ایمان مضبوطولو لپاره هم په بله ورځ په غیر متوقع طور د یو ځینه د 100,000 پیسو آمد راته وکړو. نو خدای پاک په خپله داسې چې کوم سید فطرت خلک دي د هغې رهنمایي فرمایي. د مالی د سکاسو ریجن مبلغ لیکي مروان کولی بالی صاحب احمدي میشن هاوس راغله او هغوی دا وی چې زه بیعت کول غواړم. هغوی وی چې ما د احمدیانو ریډیو ډېر په شوق اورېدو او د جومات اکثرو خبرو سره زه مطمئنه وم خو د بیعت ته مې زړه نه منل. و چې پرون چې ما ریډیو اورېدو دې کې مې سترګ ولګېده نو ما خوب ولیده چې په اسمان باندې سپوږمۍ ډېره ځلنده ده او په سپوږمۍ کې د 2 کسانو تصویرونه ښکاري لګیا دي. یو تصویر لوی دی یو وړوکی او چې کوم جوخت ولاړ ماشومان د هغوی شور جوړ کړی چې دا د امام مهدي علیه السلام تصویر دی او د هغوی د خلیفه تصویر دی. هغې راغله پروان صاحب چې ما بیا جوخت یو زبرګ ولاړ هغې نه مې تپوس وکړو چې تاسو هم دا تصویر ښکاري لګیا دی. نو هغې راته په جواب راله په نه کې راکړو خو زما زړه مطمئنه شو چې احمدیت رښتونی جماعت دی چې د امام مهدي د ظهور اعلان کوي لګیا دی. بیا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خلفاء تصویرونه ولیدل. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم لوی تصویر هغه هم پېژندو ورسره حضور فرمایي زما تصویر هم و. نو هغه وایي چې همدا خو ما په خوب کې لیدلی و. د سپین امیر صاحب لیکي کارلوس صاحب چې هغوی بیعت کړی دی کال مخکې دوی مسلمان شوي وو. عبدالسلام د دین نامه ایښودله شوې وه. هغوی په خوب کې حضرت مسیح موعود علیه السلام لیدلی و چې هغوی ورته دې ته فرمایي چې راشه د امن طرف ته راشه.
د خوب نه پس یو ورځ د دې اهلیه په انټرنیټ باندې هغې ته څه ښودل چې د دې د نظر د حضرت مسیح موعود الاسلام په تصویر پرېوتو. نو دوی وی چې دا خو هغه تن دی چې ما زه په خوب کې دا من طرف ته رابللم. نو په دې هغې د احمدیت باره کې تحقیق شروع کړو. څو ورځو پس بیا هغه خوب ولیده. حضرت مسیح موعود الاسلام هغې ته وفرمیل چې زه امام مهدي یم او مسیح یم. نو د دغه خوب نه پس د دې زړه خو د احمدیت قایل شوی و، خو بیا دې نو کړی او تحقیق جاري وساتلو. نو دریم ځل دې بیا حضرت مسیح موعود الاسلام ولیده او د هغې په مخ باندې د خفګان آثار وو د ناراضګۍ. نو هغوی په فوري طور باندې بیا د جماعت سره رابطه وکړو، بیعت یې وکړو. د مخالفانو انتهایی کوششونو باوجود نو مباین د ایمان د مضبوطۍ اظهار څنګه کوي؟ د برکینا فاسو د مهدی آباد یو ناصر سید جیکا صاحب بیانوي چې کله زمونږ د کلي اکثریت احمدیت قبول کو نو زمونږ یو تربور و چې په سعودي عرب کې اوسېدو نو هغه ټول اخراجات برداشت کوو. موږ سعودي عرب ته راووښتو. دلته چې موږ ورسېدو نو موږ ته د خانه کعبه زیارت وکړو په موږ باندې، او دا و چې دا د اسلام مقدس مقامات د اسلام دې ځای نه شروع شوی د پاکستان نه. نو ځکه دلته چې کومه قایمه عقیده ده د وهابیانو هغه خپله کې احمدیت پرېږدئ. نو ما ورته چې تاسو موږ دې لپاره دلته راوښتي وو. نو هغې په او کې سر وخوځولو. نو ما ورته چې دغه مقدس مقام په سوري کې زه ولاړ دا دعا کوم چې زما په ژوند کې یو داسې موقع دې را نشي چې زه دې مجبوره شم احمدیت پرېښودوله. په خانه کعبه کې ما دا دعا وکړه چې خدای پاکه ما له دې نه مخکې د ایمان په حالت کې مرګ راکړه او هېچېرې مې داسې موقع را نشي چې زه دې د ایمان نه ووړم. بهرحال هغې نه پس موږ زه به زر برکینا فاسو ته راغلم واپس، او د بیا داسې وشو چې هغه د دوی خپلوان د دې چې کوم تربور هغه د هغې ملاوېدو لپاره خپلوانو سره برکینا فاسو ته راغلو. نو الحاج ابراهیم صاحب هغې ته تبلیغ وکړو، هغه احمدي شو. نو هغه تن چې موږ ښکار کول غوښتو هغه په خپله د احمدیت ښکار شو. بیا په مخالفت کې ثابت قدمي د برکینا فاسو دی امیر صاحب بیانوي چې د ډوري ریجن معلم عمر ډیکو صاحب دی. هغوی وایي چې یو ځل د وهابیانو ملایانو یوه ډله هغې کره راغله او دوی ته وایي چې احمدیت پرېږدئ او دړکۍ ورله ورکړه چې ګینې موږ به تا ووژنو. عمر ډیکو صاحب وایي چې بېشکه ما ووژنئ، خو د احمدیت د پرېښودو سوال نه پیدا کېږي او نه به زه تبلیغ نه وړم، تبلیغ به م کوم. نو په دې هغه سخته غوسې کې واپس لاړه او بله ورځ وسلوال ځان سره د دې کور ته راغله او په دې احمدیانو دوی له مشوره ورکړه چې تاسو د ډوري نه لاړ شئ چېرته. نو هغه شپه وایي معلم صاحب د خپل د کور والاو سره دعا کې مشغوله و، خدای پاک نه یې رهنمایي وغوښته. معلم صاحب په خوب کې یو اسماعیل نومې تن ولیدو او هغه ورته چې یو عمر ته څه غواړئ. نو دی وی چې ډوري نو په دې هغه ورته ټیک ده. نو د دغه خوب نه پس بل سهار هغوی هجرت وکړو او بیا د یو رکشې والا په محفوظه طریقه دی هلته ورسول او چې دوی څنګه ډوري ته ورسېدو نو د هغې د اهلیې فون راغلو چې وسلوال ترهګران راغلي وو، تاسو یې لټولی. نو دغه شان خدای پاک د دوی جند هم بچ کو. بیا د نایجیریا د اوسنس سټیټ د یو کلي اوسېدونکي بدر ادریمي صاحب ته د احمدیت قبلولو توفیق ملو شو. دوی کرونده کوي او د احمدیت قبلولو نه مخکې دي د کلي چې کوم د احمدیت مخالفانو ډله وه د هغوی یو ډېر سرګرمه غړي وو او په کلي کې د جماعت احمدي مشري وایي چې زه د جماعت نه متعارفه کړم او د جماعت باره کې د نور ځان خبرولو دلچسپي زما پیدا شوه او څه موده تحقیق نه پس ته احمدیت قبول کو. د بیعت نه پس د کلي خلکو له طرفه ډېر د مخالفت سره زه مخ شوم.
وی راته دا وی چې کدرې میاشتې دي که ته مدد پرې نه ښودو نو ستا کور به تباه کو. ډېره پریشاني ماته جوړه شوې. ورځ زه کله پټي ته تلم کار کولو له نو سخت طوفان راغلو. ما ته دا یقین و چې کور ته واپس لاړ شم نو زما کور به د دغه طوفان کې تباه شوی وي. خو چې کله زه کور ته لاړم نو ما ولیدل چې زما د کور نه ښي او ګس لاسه چې څومره کورونه دي هغه تباه شوي وو. تقریبا 50 کورونه وو او صرف د کورونو چتونه نه بلکې ټول کورونه ملبد شوي وو. او دغه دوران د مخالفانو دا خبره به مې ذهن ته راغله چې چونکې تا مدد قبول کړی نو ځکه یو ورځ به چې ته واپس راشي نو خپل کور به تباه او برباد ووینې. نو ما دعا وکړه چې خدایه که دا جومات ستا جومات وي او حضرت مسیح موعود علیه السلام هغه مهدي موعود چې خوشخبري رسول کریم ورکړی وه نو زما کور پرېوتو ته پرې نږدې. نو بهرحال چې باران ودرېدو او زه کور کې ور داخل شوم نو ما دا ولیدل چې هره کمره محفوظه وه او هیڅ قسمه څه نقصان نه ورسېدلی. خو په خواوشا کې چې کوم ډېر کورونه وه تباه شوي وو. نو دغه واقع نه پس د احمدیت په صداقت زما ایمان پوخ شو. ما ته دا یقین شو چې دا جومات واقعي یو الهي جومات دی. بهرحال د دنیا په مختلفو ملکونو کې خدای پاک دا سلوک هر ځای کې د خدای پاک تاییدات حضرت مسیح موعود علیه السلام سره ښکاري. چا چې موږ له د حقیقي اسلام تعلیم را کړی دی او دا ټولو لوی د جماعت احمدیه د صداقت دلیل دی دغه واقعات او د خدای پاک په فضل د خلکو ایمانونه مضبوطی لګیا دي. دا خبره خدای پاک دی د دنیا سترګې وغړی او ایمان او د یقین د قبلولو د دې له توفیق ورکړي. حضور فرمایي چې ځینې جنازې دي دا وخت د مرحومینو ذکر کول غواړم. خو دا به هم ضمناً ووایم چې نن سبا چې کوم کووډ خورېږي لګیا دی یو ځل بیا نو خلکو ته احتیاط کول پکار دی. دې باره کې د مرحومینو په ذکر کې چې کوم لومبی ذکر دی هغه د مکرمه امت الهادي صاحبې دی چې د مکرم پیر ضیاء الدین صاحب اهلیه وه. دا د حضرت ډاکټر میر محمد اسماعیل صاحب لور وه. د 92 کال عمر کې دوی 13 ورځو کې وفات شوی دي. انا لله و انا الیه راجعون. د دوی زوی شبیر احمد نائب امیر دی د اسلام آباد او بریگیډیر دبیر احمد وینوسیټر دی په فضل عمر هسپتال کې نن سبا د ریټایرمنټ نه پس هغوی وقف کړی و. د لوڼم دي د دې زوی لیکلي چې موږ وروڼو خویندو همیشه خپله مور د وړوکوالي راسې لیدلې ده چې مونځونه او تلاوت به دوی باقاعده کول او باقاعده به چنده ورکوله. MTA کتل د دوی معمول و. په جماعتي تحرکاتو کې به برخه اخیسته. د طریق جدید چې کوم دفتر اول دی د هغې کې دی شامل و. او په کال 1991 کې چې کوم د هندوستان او د پاکستان جنگ شوی و نو پای کې د هغې د امت الهادي صاحبې خاوند بریګیډیر ضیاء الدین صاحب په مشرقي پاکستان کې وو چې اوس بنګلادیش دی. هلته هغې ډېرې مودې پورې وو اوږدې مودې پورې وو. پیر دبیر وایي چې زما مور او زما کشره خوره ملته وو او څه موده پس ته پلار مې مور او وړه خور راولېږله خو دوی به پریشانه وو. خو د خپلې پریشانۍ اظهار به دوی په موږ هېچېرې نه کوله بلکې موږ له به حوصله راکوله. او بیا 6 میاشتې پس بریګیډیر صاحب هلته نه واپس راغلی وو. همیشه به دا تلقین کولو چې په اخترونو کې د غریبانو خیال ساتئ او هغوی له عیدیانې ورکوئ. په هیومینټي فرسټ کې به دوی هر کال 2 ځله ډېرې زیاتې پیسې رالیږلې او د دې ذکر ډاکټر نوري صاحب هم کړی دی. کوی او هینډ پمپونو لګولو لپاره د ماشومانو د تعلیم لپاره د غریبانو د روټۍ لپاره د روټۍ بندوبست لپاره او د دوی لور احمد الکبیر تلت وایي چې باواز تلاوت به دوی کولو د چا غیبت به یې چرم نه کولو او نور خلک به هم د دغه خبرې نه منع کول. خلافت سره ډېر د عقیدت تعلق و. باقاعده به MTA کتو
خطبه به باقاعده اورېده او په هره موقع به موږ پوهولو چې د سلسلې د کتابونو لوستو ډېره فایده ده او دوی ته په خپل هم ډېر زیات شوق او سر ته به هر وخت کتابونه پراته و چې دوی به لوستل. ډېر د اخلاق نښه او ډېر ښه تعلق لرونکي ښځه د دوی نوسیا وایي چې موږ به چې کله هم د قرآن چېرته صورت یاد کړو موږ له به انعام راکولو او حوصله افزایي به یې کوله. وایي ما ته یاد دي چې د باقاعده د سهار لمونځ نه پسه به ډېره اوږده تسبیح دوی کوله او دعاګانې به یې کولې او ما ته به هم تلقین کولو چې سهار تیارېدو نه پس ته او سهار را تیارېدو نه پس ته به قرآن په تفسیر لوستو، حدیقة الصالحین به لوستو، روحاني خزان به لوستو، بیا به ناشته کوله. خدای پاک د مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي درجات د ورته اوچت کړي د دې نیکۍ دی د دې په بچو کې جاری کړي. بل ذکر دی د مکرم ثاقب کامران صاحب چې زموږ واقف زندگی او نائب وکیل سمیو بصری وو. نن سبا دی د 2 کالو په عمر کې وفات شوی دی او د دې باره کې خیال دی د ډاکټرانو چې فوډ پوایزنینګ د دوی شوی وو. خو یو علمیت دا هم شوی ده چې د ثاقب صاحب د وفات نه تقریبا 15 منټه مخکې د دوی یو زوی عارف کامران هم هغه روټۍ چې کومه دوی خوړلې وه هغه وفات شوی. ان لله و انا الیه راجعون. د ثاقب کامران صاحب غور نیکه حضرت چودھری مولا بخش صاحب تلونډي جمله ضلع ګرداسپور کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کړی وو. کامران صاحب وقف کړی وو په جامع کې داخل شوي وو او بیا هلته نه چې هغه چې پاس کړ نو په مختلفو ځایونو کې د دوی تعیناتي شوې وه. د دوی له خدای پاک یو لور او 2 زامن ورکړي وو. رومیسا کاشفه د 19 کالو د غالب کامران د 14 کالو د دریم چې کوم د دوی زوی دی هغه هم دوی سره وفات شوی دی. نو پوره خاندان د دوی بیمار شو خو باقي خلک خدای پاک ټول بچ کا. جامعه پاس کولو نه پس د دې تعیناتي په نظارت اصلاح و ارشاد کې شوی وه. بیا د حدیث مضمون کې دوی د تخصص لپاره منتخب کړی شوي وو. بیا د هغې نه پس د وکالت تعلیم تحریک جدید د لاندې سوریه ته دوی تللي وو. د عربی اعلی تعلیم لپاره دوی لېږلي شوي وو خو د هغه د حالاتو نه په وجه دوی یا په سبله وجه دوی واپس راغله. خو د هغې نه پس په دسمبر کال 2013 کې د تحریک جدید سټوډیوز چې کله آغاز وشو نو نایب وکیل سمیع بصري تحریک جدید دوی مقرر کړی شوي وو او تر وفاته پورې په دغه عهده دوی خدمت ترسره کولو. تر 13 کالو خدای پاک دوی له د خدمت توفیق ورکړو. د دوی مور صادقه بیگم صاحب وایي چې د کامران پیدایش د وقفینو تحریک نه مخکې شوی وو خو نو ځکه دوی بیا حضرت المسیح رابعې ته درخواست کړی و چې زما 2 واړه زامن دي دا په وقفینو کې شامل کړي نو حضرت المسیح رابعې د دوی درخواست منلی وو او دوی شامل کړي وو. د دوی اهلیه وایي چې ډېر ښایسته شخصیت و د دوی په لفظونو کې بیانول ګران دي. منځونو به ورته په فکر به منځونه کول. د خلافت سره به ډېره سخته مینه لرله. د جومات د امانتونو حفاظت به یې کولو. په هر رنګ کې په هره رشته کې خلوص نه ډکه مینه کوونکې خیال ساتونکې او د هر تن خیال ساتونکې د جومات د هر تن به خیال ساتلو او کوشش به د هغوی دا و چې په بهتره رنګ کې تربیت وکړي د خپلو ماشومانو هم. د دوی والدې هم لیکلي دي چې د قرآن د حکم چې د خپل مور پلار مخې ته اوفه مه کوئ دی چېرې مو پوچت اواز کې خبرې نه وه کړې. د نورو رازونه پټ ساتل د دفتري رازونو حفاظت کوونکي وو دوی. د دې اهلیه وایي چې ځینې خبرې به موږ ځینې وخت بهر نه به اورېدې او دوی نه به هم چې تپوس کولو نو دوی به دا وایي چې دا امانت دې زه تاسو څه نشم ویلی.
سره د جمع منځنه کولو طرف ته د دوی ډېر پام و. ماشومانو ته به هم د دې تلقین کولو او همیشه به کوشش دا و چې د کور د ماشومانو او د ښځې خیال وساتي او د هغوی ضرورتونه پوره کړي. د هر رشتې سره د وفا تعلق و د دوی. د دې لور وی رومیسا چې زما والد ډېر عاجز، نیک، غریب پروره، با فهمه، دوراندیشه، اطاعت گزاره او تهجد کوونکي وو. د تربیت کولو عجیبه طریقه و دا وی د سترګې په اشاره به خبره باندې پوهېږو. هر وخت به د دوی فکر دا و چې د ښه تربیت دی وکړی شي. همیشه به دا وي چې تاسو وقفینو یې نو ځکه د دغه خبرې احساس لرئ. وی ډېرې خبرې به وي چې ما به هغې نه تپوس وکړي او د هغوی جواب به دوی همیشه ورکولو که کیفیت به څنګه و. روحان احمد صاحب مربي سلسله چې نن سبا سری رحم الله د هغوی دا وی چې د دې په تربیت کې او د دې په نگرانۍ کې تر ډېرې اوږدې مودې پورې د کار موقع ماته میلاو شوی وه. همیشه د یو شفیق ملګري په شان دي زما رهنمایي کړې ده. دوی ډېر نرم مزاج او د ښه شخصیت خاوند وو او بهترین قائدانه صلاحیتونه دوی لرل. یو مخلصه خادم و د سلسلې او د دوی سخاوت او همدردي هم بې مثاله وه. حضور فرمایي چې دغو اسرارو لپاره هم دعا وکړئ. خدای پاک د دې د رهایۍ هم د زر سامان جوړ کړي او مرحوم سره د خدای پاک د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي. درجات د ورته اوچت کړي. د دوی لواحقینو ته، د دې ماشومانو ته اهلیت او والدینو له صبر او حوصله ورکړي او د دې ماشومانو کې د دې نیکۍ جاری کړي. دریم ذکر دی د پروفیسر ډاکټر محمد اسحاق داودا صاحب کوتونو بینین. د دې په تېرو ورځو کې د شپېتو کالو په عمر کې دوی وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. د دې تعلق د بینین دولت خاندان سره و. دغه خاندان خلک وو چې په بینین کې د ټولو نه مخکې احمدیت قبول کړی و. د بینین چې کوم د ټولو کې وړومبی احمدي و مکرم ذکر الله داود صاحب مرحوم، هغه د دې تر و مشر او د دې والد عیسی داود مرحوم تر ژوند پورې د بینین قامی امیر پاتې شوي دي نایب. په کال 1980 کې چې کله دوی لا طالب علم وو نو دوی د ذکر الله داود صاحب مرحوم په تبلیغ احمدیت قبول کړی وو او د احمدیت د قبولولو نه پس دوی د خپل تره سره خپل مور پلار ته تبلیغ کول او څه موده پس د دې په تبلیغ مور پلار هم د دې احمدیان شو. په 2022 کې د سینیګال یونیورسټۍ نه دی په زوالوجي کې پی ایچ ډي کړی وه او دې نه پس دوی واپس راغله بینین ته او براکو یونیورسټۍ کې دی د پروفیسر په طور تعینات شو. د خپل قابلیت په وجه دی په ډېرو ملکي او غیر ملکي کانفرنسونو کې شریک شوي وو. ډېرې اوږدې مودې پورې دوی د خدام الحمدیه بینین په طور باندې د صدر په طور باندې د خدمت توفیق دوی ته میلاو شوی دی او طالب علمه په زمانه کې دوی وصیت کړی او داسې د بینین احمدیانو کې د سر چې کم بلکې وایي چې ټولو وړومبی موسیقي دوه اعزاز دوی ته ترلاسه شوی وو. د دوی اهلیه ریحانه داود صاحبه چې دا وخت د لجنه قامی سیکرټري تربیت هم ده، دی وایي چې ما د واده نه پس د خپل د خاوند په تبلیغ احمدیت قبول کړی وو. هغې ما ته یسرن القرآن او بیا قرآن مجید هم ښودلی وو. ډېر شریف، ډېر دیانتدار انسان وو او د انسانیت درد دوی لرلو. غریب پروره وو. د جماعت کارونو لپاره به هر وخت تیار وو. باقاعده به تهجد کولو، ما ته به تلقین کولو. دا به وي چې په کور کې قرآن وایه چې زموږ کور کې د خدای پاک رحمتونه نازل شي. وایي چې کله چې هغې په یونیورسټۍ کې د نایب ډین په عهده باندې فایز شو نو یو ورځ یوه ښځه په ژړا دی له راغله او ورته چې زما لور فیل کېږي لګیا ده، هغه تاسو پاس کوئ او که هغه پاس نه شو نو زما خاوند نه به دغه فیس ورکوي او دا چې وهي به هم ډېر او ډېرې پیسې هغې د ځان سره راوړې وي چې دا پیسې تاسو کېږدئ. نو دوی ورته وایي چې که په پیسو څوک پاس کېدی نو بیا غریبانان خو به چېرې نه وی پاس شوی. ته داسې وکړه چې دا پیسې چې تا راوړې دي رشوت په طور زه حمدي مزه داسې کارونه نشم کولی، دا ته ځان سره کېږده او په دې به فیس ورکړې. که څه کمې شو نو زه به تعالی نورې پیسې درکړم د فیس. خو دا چې خبره چې په سفارش پاس کم او رشوت واخلم دا نشي کېدی. نو برحال هغه دغه پیسو چې کومه طالب هغه ښځه ملته پرېښوده ولاړه.
نو ښځې د دې اهلي دي ته وښودله چې دا تیله خو همدلته پرته ده. نو دې هغه اکاونټنټ له یوړ او ښځې ته هغوی ترې تپوس کړو چې تا ته زما د کور پته چا ښودلې وه، تا خو زه نه پېژندم. نو دې هغې ورته ویلي چې اکاونټنټ ما ته چې کوم د یونیورسټۍ اکاونټنټ دی هغه راته ښودلی و. نو بهرحال دې اکاونټنټ لاړ او پیسې هغې له ورکړې چې دا پیسې واپس کا. خو نو یونیورسټۍ بیا میټینګ راوغوښتو، هلته دا معامله وړاندې شه. نو هلته چې کوم پروفیسران راغونډ شوي وو نو هغوی وی چې دا دغه ښځه خو 3 لکه فرانک راوړي وو او دا چې کوم اوس ته لیکي دا خو 1.5 لک دي. خو بهرحال هغه اکاونټنټ هلته هم څه بېایماني کړې وه. خو بهرحال د غوښته د دې د مخالفانو دا چې دوی د نایب ډین د عهدې نه فارغ کړي او الزام پرې لګولی شي د رشوت، خو کامیابه نه شو. او یونیورسټۍ والا او نورو ملګرو وروسته بیا هم د دغه خبرې په جار اظهار کړی چې دوی ډېر ایمانداره وو، همیشه د خپل د مالې د غریبانو چې کومې کونډې ښځې وې د هغې به یې خیال ساتلو، چې به یې د چا په د چا کور کې به چې څه د مرمت ضرورت هغه به یې ورته وکړو، د ماشومانو دلداري به یې کولو، هر چا سره به یې مینه کوله. په وفات باندې تعزیت لپاره د پراکو یونیورسټۍ چې د اګریکلچر کومه شعبه وه د هغې ډېر پروفیسران راغلي وو او د شعبې انچارج پروفیسر ډاکټر ابراهیم وی چې ډېر عاجز و دیانتدار انسان و. د یونیورسټۍ کې د پاپا بونر په نامه مشهور د فرانسیسي لفظ دی چې مطلب یې دا دی چې هر چا له برکت ورکولو والا، هر حاجتمند چې جیب کې به چې سم ونه ورله بیا ورکه، هېڅ چېرې به هم خالي لاس څوک نه واپس کول، په خدای پاک باندې توکل ډېر لرلو. اسحاق داود صاحب د رسول کریم سره او حضرت مسیح موعود علیه السلام سره او خلافت سره به ډېره دوی مینه لرله او دوی به دا دعا کوله چې خدایه چې یعنې د مینې حال یې دا و چې دوی به دعا کوله چې خدای پاک د رسول کریم عمر 63 کاله و نو دې نه زیات عمر مال رانه کړي. او دوی یو مبلغ ته وی چې فرانس ته تللي وو، دوی د زړه د اپریشن لپاره د زړه مرض دوی ته، نو دوی د الله صلی الله چې کومه ګوتمه وه هغه دوی په لاس وه، نو ډاکټر چې هغه کوزوله نو دوی وی چې دا به نه کوزوي، دا به تر مرګه ما سره وي، ځکه چې عمده د خدای پاک فضل دی چې زه به همیشه یاد لرم، دا عمده د خدای پاک فضلونه دي چې زه به همیشه یاد لرم. د دلته چې کوم مقام امیر دی نن سبا مبلغ انچارج میاں قمر صاحب هغوی د پراکو چې کله زه دوی وی چې کله زه پراکو کې چې کله د ریجن مبلغ وم نو چې څه به هم چې تنخوا مې ملاوېده نو خپل وصیت د نورو چندو یو لفافه مې جوړه کړه او جومات ته به مې راوړه. په پراکو کې چې کله زه د ریجن مبلغ وم نو دوی ته به چې کوم تنخوا میلاوه شوه نو د خپل د وصیت نورو چندې به دوی په یو لفافې کې واچولې او روبړې جومات ته چې رسید کټ کوي، همیشه به دوی په مخ باندې مسکا وه او هر پرېشانۍ کې به دوی چې زه دا دعا کوم او د وخت خلیفه لپاره به دعا ته لیکم چې خدای پاک د اساني پیدا کړي. په غم ځپلو کې اهلیه ناله 2 لوڼه او 2 زامن دي، مشره لور عزیزه مقصده داوده په اګریکلچر کې پی ایچ ډي کوي، لګي 2 زامن رقیب داوده او مسرور داوده دي په کمپیوټر کې تعلیم ترلاسه کړي. خدای پاک دې د ماشومانو ته د دې په پلار په نقش قدم باندې روانېدو توفیق ورکړي او مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي، درجات دې ورته اوچت کړي. موږ پس به انشاءالله جنازه کوو د دې. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر